بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم. زما قدرمنو مسلمانانو خوندو او مندو، نن د جمعرات ورځ د اصلاحي بیان په سلسله کې تاسو خبره اوري او موږ تاسو ته د قرآن او د حدیث په رڼا کې خبره کوو، لیکن چې د عمل په نیت باندې واورو نو الله پاک بیا پر هغه خبرو او موږ تاسو ته د عمل توفیق هم راکوي. نو اوله دعا به موږ تاسو دا کوو چې یا الله پر دې خبرو باندې و موږ ته د عمل توفیق راکړه. تاسو ټول به د دې نیت کوئ چې یا الله موږ دا بیان د دې لپاره اورو چې زموږ په ژوند کې رڼا او خوشحالي راشي، چې کله موږ پر دین روان شو نو هغه خوشحالي ده. قدرمنو، نن چې موږ تاسو کوم بیان کوو د هغه بیان ګرد خلاصه او نوم چې دی هغه دا دی چې وبل مسلمان ته تکلیف رس هغه څخه ځان ساتل د قرآن او د حدیث په رڼا کې، خصوصا بیا و هغه انسانانو ته تکلیف رسول چې د انسان سره په خپل ژوند کې، په خپل کور کې، په خپل سکول او مدرسه کې هغه د سره نږدې ژوند کوي، هغه انسانانو ته تکلیف رسول څومره ګناه ده، هغه د خپل تکلیف څخه بچاول څومره ثواب دی. پر دې باندې قدرمنو موږ تاسو نن به خبره کوو. اول آیت چې ما کوم تاسو په مخ کې بیان کړي چې په هغه کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې چا و مسلمان زنانې ته یا و مسلمان نارینه ته تکلیف ورسوي نو الله تبارک وتعالى فرمایي وای فقد احتملوا بهتانا، هغه خلکو پر ځان باندې ډېر غټ بوج او ډېر غټ نقصان پورته کړي، دا هغه خلکو ډېر زیات نقصان وشو. بیا یو حدیث هم تاسو په مخ کې بیان کړي چې په هغه کې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه فرمایي چې وای المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، چې کامل مسلمان هغه مسلمان دی چې د هغه د لاس څخه د هغه د ژبې څخه بل مسلمان محفوظ وي. یعنی که د لاس څخه یو تکلیف رسیږي یا د هغه د الفاظو د ژبې څخه یو تکلیف رسیږي، دا مسلمان را ولاړ چې د هغه تکالیف څخه نور انسانان بچاو کی تکلیف نور ورسي. نو نبی علیہ السلام وای کامله او پوره مسلمان دغه انسان دی چې د خپل ژبې حفاظت کوي، د خپل لاس حفاظت کوي. نو قدرمنو موږ تاسو ځان ته وګورو چې زموږ کم کردار دی، زموږ ژبه څرنګه چلیږي، زموږ لاس واقعي دغه څه دی لکه نبی علیہ السلام چې ویل موږ آیا د خپل ژبې د لاس نور مسلمانان محفوظه دي که نه دي، او زموږ د لاس د تکلیفو څخه نور مسلمانان په تکلیف دي او که ځینې خلاص دي. قدرمنو په دې باره کې سوچ وکړو. دغه حدیث دغه آیت دا اول زما د پاره دی، بیا ستاسو د پاره دی، بیا چې کم انسان په دې خبر دی د هغه د پاره دی، چې څوک اوري د هغه د پاره دی. قدرمنو د قیامت په ورځ به د دې پوښتنه کیږي چې دغه آیت دغه حدیث ستا په مخ کې بیان شو، تا پر دې ولې عمل نه دی کړی؟ نو قدرمنو چې بیا موږ تاسو لا جواب یو جواب نه لرو تر هغه شری چې نن پر دې باندې عمل وکړو، په خپل عمل کې دا قرآن دغه حدیث دغه آیت راولو، په دنیا کې به هم پر کامیابی سره روان شو او په آخرت کې به هم د همیشه لپاره کامیاب شو. قدرمنو عموما نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې حدیث کې په نور حدیثو کې هم اول د ژبې ذکر کړی دی چې د چا د ژبې څخه بل مسلمان محفوظ اولو، د چا د لاس څخه بل مسلمان محفوظ اولو، هغه پورا او کامل مؤمن دی. نو قدرمنو د ژبې ذکر په دې وجه کړی دی چې د انسان اکثره تکلیف چې دی چې بل چاته رسي، هغه د ژبې څخه دغه انسان و بل چاته رسي. بیا کچيري د زنان غرا واخی د زنانې به اکثر نه د زنانې مکمل تکلیف چې دا چاته رسي دا د ژبې د وجې رسي. تاسو به وایئ چې مولوي صاحب بیا د زنانو په باره کې دا خبره وکړه، دا زه نه کوم. قدرمنو د هرې زنانې ته خدای پاک ډېر زیات عزت ورکړی دی. د زنانې په باره کې دا یو خبره واوري، زنانه چې دا هغه پیدایشي او قدرتي عزتداره ده، عزتمنه ده، پاک دامنه ده، په معاشره کې د هغې ډېر قدر او احترام شته. لیکن نارینه چې دی هغه خالی په نارینه والی باندې د احترام او قدر نه وي تر څو پورې چې د مهنت خواري مشقت دا نه وي، د ځانه حافظ عالم مفتی قاری نه جوړ کړي، د ځانه ماستر ډاکټر انجینیر هډ ماستر دا نه جوړ کړي، تر هغه پورې د نارینه هغه قدر نه وي لکه کم چې د دې ډیګریانو د دې مهنت بعد وي. لیکن د زنانې دا کمال او دا خصلت دی چې دا یو کمال یو ډیګری نه کې حاصله
یو کلاس کل دی نه وایي، لیکن په معاشره کې د مسلمانانو په ټولنه کې د دې زنانې د پړونی د کم کناره او اړخ چې دی د هغه لا هم احترام وي، چې کم خاندانی سړی وي هغه پړونی ته هم نه ګوري، د زنانې و کپړو ته هم نه ګوري. دا د زنانې قدر او احترام دی چې اسلام ورکړی دی. د هغه باوجود زه تاسو ته وایم د زنانې څخه کچيري بل چاته تکلیف رسیږي، هغه اکثریت د زنانې د زبې د وجې څخه هغه ته رسیږي. اوس د دې لپاره زه تاسو ته دلیل بیان کوم چې د زنانې د زبې د وجې و زنانې ته دومره زیات مشکلات جوړیږي. نن موږ تاسو په معاشره کې وګورو چې زموږ په معاشره کې نن د طلاق چې کوم حساب دی هغه دومره زیات دی چې تر اوسه پورې دومره زیات طلاقونه نه دي راغلي. د هغه غټه وجه چې هغه د زنانې خپله ژبه ده. ټیک دی، په هغه کې به د نارینه‌و غلطیانې هم وي، لیکن اکثریت چې دی د زنانې د ژبې غلطي ده. نور داسې نه دی چې د زنانې عمل د زنانې کردار هغه خراب یا الحمدلله هغه خبره نه ده. د زنانې د ژبې د وجې څخه ودې ته اختلاف ورپېښ، ودې ته جګړه ورپېښه شوه، ودې ته نقصان ورسېدی، دا تر طلاقه پورې ورسېدله. دا د زنانې د ژبې د وجې. په یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وای تاسو وما ته د دې خپلې ژبې ضمانت راکړي، زه و تاسو ته د جنت ضمانت درکوم. نو قدرمنو دا څومره عظیمه خبره ده. دا خپله ژبه چې د کم انسان په دې ځامه کې ده دا ژبه کنټرول وساته. نبی علیه الصلاة والسلام وایي ستا د جنت ذمہواره زه یم، د الله څخه د جنت زه در اخلم. نو قدرمنو دا خو هېڅ مشکل کار نه دی. لکه څنګه چې کله دوړې باد و باران وي په هغه وخت کې موږ سترګې پټوی سو، نو که چیرې د خبرې ضرورت نه وي یا اختلاف او پریشانی او جګړه جوړیږي پر هغه وخت باندې بیا موږ خپله خوله هم بندوی سو چې بیا دا ژبه داسې لفظ ونه وایي چې بیا وګرد انسان ته وګرد جسم ته تکلیف ورسیږي. په کتابو کې راځي وای هر سهار دا ګرد بدن چې دی لاس، پښې، سترګې، غوږونه، دماغ، زړه دا ټول وزبي ته لاس ونسی زاری ورته کوي چې ای زبي ته سم چلیږه. موږ به ګرد په امان باندې یو، موږ به ګرد بیغمه یو، موږ په ډیر احترام سره ژوند کوو. که ته سم نه چلیدلې دا په یاد لاره ستا د لاسه بخته به هم ستړی، تا ته به هم تکلیف رسیږي، موږ ته به هم ستا د نه استعمال، ستا د غلط استعمال د وجې چې تا دا ژبه چپه استعمال کړه موږ به ګرد ستړي یو. لہذا دا ټول د بدن اجزا چې کوم دي دا ګرد وزبي ته هر وخت خواست کوي چې د خدای دپاره سم استعمال شه، چپه مه استعمالیږه، د بل مسلمان حق مه خوره او بل مسلمان ته تکلیف مه رسوه. قدرمنو دا د ژبې قدر دی چې سنبالې کې دومره فایدې لري چې نبی علیه السلام وایي ستا د جنت زه ذمہواره یم. او چې نیکې سنبال د هغه په باره کې هم تاسو واورئ. جناب نبی کریم تاسو ګرځي وای صلی الله علیه و آله وسلم. نبی علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغی، هغه صحابي ورته ویل یا رسول الله یو نصیحت راته وکړه چې پر هغه باندې عمل وکم جنت ته ولاړ شم. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خپل خولې څخه خپل ژبه مبارکه راویستله، په یو لاس د لاس په ګوتو باندې خپل ژبه ونیوله، د هغه بل لاس په ګوته باندې اشاره ورته وکړه چې ول دغه ته وګوره. هغه ورته وایي وکوي نه مې. نبی علیه السلام صحابي ته وفرمایل ول د دې حفاظت وکړه، یعنی ژبې ته اشاره وکړه په خپل لاس باندې چې د دې ژبې حفاظت وکړه. هغه صحابي ورته ویل یا رسول الله د الله تعالی دې پر تا باندې رحمتونه وي، ای د الله رسوله د ژبې په باره کې هم د موږ څخه خدای سوال کوي. هغه صحابي ته داسې ناوله د معلومه سوه چې د ژبې په استعمال باندې خدای سوال جواب نه کوي، لیکن د الله رسول ورته وفرمایل چې ای زما ګران دوسته یو خبره واوره، دا د نصیحت حصه ده. زما قدرمنو خوندو او مندو تاسو هم واورئ، دا د نصیحت حصه ده. دا ستاسو د کر د ژوند فائده چې ده د هغه کامیابی د هغه کامیابی چابي چې کومه ده هغه دغه خبره ده چې دا زه اوس درته کوم. نبی علیه السلام هغه صحابي ته څه فرمایي؟ نبی علیه السلام ورته وایي وایي د قیامت په ورځ چې جهنم له ترګردو ډېر خلک پړ مخې ور اچي هغه به د خپلې ژبې د لاسه خلک ورلویږي. نو قدرمنو تاسو سوچ وکړئ، یو انسان د خپلې ژبې د لاسه هېڅ کله نه غواړي چې زه دې ور له ولاړ شم، لیکن که د یو چا ژبه لاپروا استعمالېدله د خپلې ژبې ته د حساب نه کوي چې دا زما په ژبه کې لفظونه دي او که په دا لفظو کې چړې دي او ګولۍ دي انسانان ختموي زخمي کوي و دا ته حساب نه کوي، نو د نبی علیه السلام چې کوم وصیت دی هغه وصیت د دارنګه انسان د دارنګه زنانې دپاره دی، خصوصا بیا هغه زنانه چې دې ته د ویلو والا نه وي، چې پر دې باندې د غږ کولو والا نه وي چې دا دې غلط وکړو، دا خبره دې غلطه وکړه، دا خبره چې دې تا پلانکۍ زنانې ته وکړه دا تا ته په کوم کتاب تا ته اجازت و چې ته دا خبره وکړه؟ دا هغه خبره چې دا زنانه تا ته وکړي ته د ځان دپاره خوښه یې ته بالکل نه خوښه یې. په عربي کې یو متل دی، مقوله ده، وای من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي،
چا چې داسې خبره وکړه چې هغه نو مناسبه هغه خبرې کول والا به دغه خبره اوري لکه څنګه چې د کړه هغه به هم دغه نامناسب وي. نو په دې باندې قدرمنو داسې خبرې چاته کوي چې هغه خبرې ته د ځان لپاره خوښه د خپل لورو د ورورو د خور د مور د پلار لپاره خوښه دا رنګ خبره وچاته کوي. قدرمنو ژوند د خدای لپاره تیروي، ژوند د خپل مفاد لپاره د خپل فائدې لپاره د خپل منفعت لپاره د دې لپاره ژوند مته روي. د خپل فائدې او د منفعت ژوند چې دی هغه به خوند وي، په هغه کې خوشحالي نه وي، په هغه کې سکون او راحت نه وي. چې کم ژوند تا د خدای لپاره تیر کې زما خور هغه ژوند کې به الله پاک دومره سکون او دومره اطمینان راولي. ولی تا د الله نه ومنله نو الله پاک ستا د ژوند ګارانټي او ذمہ داری واخیستله. په قرآن کې الله پاک څنګه ذمہ واری اخی قدرمنو زما ذمہ واری اخی ستاغه اخی د هر انسان ذمہ واری خدای اخی. الله پاک فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى هر هغه مسلمان چې نیک عمل وکي ایمان راوړی وو فلنحینه حیاتا طیبه الله پاک وایي د هغه سړي د پاره به ضرور به ضرور د ژوند چې هغه به د خوشحالۍ ډکوم د سکون او د آرام او د راحت څخه ډک ژوند به زه ودته ورکوم. قدرمنو دا قول دا وعده دا ذمہ داری دا د یو وزیر نه ده، دا د ایسیچو نه ده، دا د وزیر اعلی وزیر اعظم د صدر نه ده. قدرمنو دا د الله پاک وعده ده. دنیا جهان په پردابل خوا واوړي لیکن د الله وعده د خپل ځای سره د خپل وخت سره څنګه چې الله وعده کړی و د هغه څخه یو ټکی نه بدلیږي. دا زما هم ایمان دی، تاسو هم الحمدلله دغه ایمان دی. نو قدرمنو چې د الله تعالی د پاره ژوند وکړو نو الله تعالی به هغه ژوند ډیر شایسته کړي، په هغه ژوند کې ډیره زیاته خوشحالي راولي. قدرمنو لکه الله پاک چې ذمہواری او اخستاله چې زه تاسو ته د دنیا ژوند ډیر د خوشحالي درته کوم لیکن تاسو زما پر خبره باندې ولاړ شئ. زه چې څنګه درته وایم هغه رنګ ژوند وکړئ. زما کتاب چې تاسو ته څه وایي، زما نبی چې څه درته ویلي دي، زما د نبی وارثان چې کوم خبر درته کوي هغه خبره ومنئ. په دې کې بس تاسو د دواړو جهانو خیر. او نبی علیه السلام هم دغه رنګ فرمایي وایي چا چې د خپل ژبې د ضمانت د خپل ژبې د حفاظت ګارانټي ماته راک چې دا زبه به چپنه استعمالوم، په دې باندې به د خلکو غیبتونه نه کوم، په دې باندې به وچاته په سپک نامه نه وایم، په بد نامه به نه وایم. قدرمنو دا یو خبره بیاد لري زنان هغه وخت قدردانه ده چې کله د دې په ژبه کې ادب پروت وو، چې کله د زنانې د ژبې څخه ادب لري سو قدرمنو هغه بیا د دنیا جهان د صفاتو ډکه زنانه. قدرمنو زه به قسم واخلم په قسم باندې به مې غاړې نه بندېږي چې هغه زنانه به یو څوک پر یو پاولي هم نه اخلي، هغه زنانه به څوک زنانه نه بولي چې د چا په ژبه کې ادب او حیا نه ولو. د زنانې قدر چې په معاشره کې دی هغه د زنانې د حیا د وجې دی. کچېرې د زنانې ژبه هغه لا پروا استعمالیږي، د دوه مسلمانانو غیبت کوي و یو بل مسلمان ته په کمزوري لفظ وایي یا و یو چاته تهمت وایي سپکوي او یا د چا په خلاف د غیبتونه کوي شیطانت کوي. په یاد لري قدرمنو د دا زنانی حیثیت د الله په نظر کې د مچر د وزر برابر هم نه دی. وجه دا ده چې نبی علیه السلام په حدیث کې فرمایي 3 واره قسم اخیستې دي. قدرمنو نبی علیه السلام قسم ولې واخلي؟ د الله پاک بنده دی، د الله پاک پیغمبر دی، د الله پاک راستول شوی برگزیده بنده دی. هغه و موږ تاسو ته یو خبره کوي لیکن هغه خبره دی په قسمو مشته کوي. قدرمنو دا د دې لپاره کوي چې د ازما امت د ازما پر خبره باندې عمل وکي. څوک قدرمنو ما هم شای تاسو هم شای چې څوک دا بیان اوري هغه شای چې چاته د حدیث رسیدلی دی هغه شای چې تاسو زما پر خبره باندې عمل وکي او د آخرت نه نقصان بچاو سي فائدہ واخلي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایي قدرمنو نبی علیہ السلام فرمایي وای والله لا یؤمن په الله دې می قسم وی لا یؤمن هغه سړی پورا مسلمان نه دی. بیا دویم واره بیا قسم اخلي والله لا یؤمن، دریم واره بیا قسم اخلي والله لا یؤمن. قدرمنو مشتاسو که په مجلس کې ناست یو که یو سړی 3 واره قسم اخلي مشتاسو توجه په هغه خاص چې دا خو یو دارنګ مجلس دی چې د رښتیاو او سیریس او سنجیده مجلس دی چې ودر دی وسوای. نو نبی علیہ السلام 3 واره قسم واخستي. د نبی علیہ السلام اره خبره بغیر قسم هم سنجیده ده. د نبی علیہ السلام اره خبره د ډبرې لیکه ده لیکن بیا هم نبی علیہ السلام 3 واره قسم اخیستی دي. نو قدرمنو دا رنګ خبره باید چې موږ ځکه ته نه کویلا چې نبی علیہ السلام قسمونه واخلي بیا یې موږ تاسو ته بیان کړي. قدرمنو هغه خبره تاسو واوري د زړه پر تختی باندې دا ولیکي. کله چې می دا خبره غوښو ته ورسېده باید تر دا بل غوښ ونوځي او دا خبره پښتانه وایي د خپل پړونی پر پلوي غوټه مطلب دا دی می ویراوه. نو قدرمنو خبره تاسو واوري. نبی علیہ السلام 3 واره قسم واخستي والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن. څوک شو ولې چې وای هغه کامل مسلمان نه دی. وای من لا یامن جاره بوائق
الله 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 تعالی دې موږ تاسو ټول وسه نبی علیہ السلام فرمایي هغه انسان کامل مؤمن نه دی په درو قسمو سره بیان کړی دی چې د چا څخه خپل امسایت تنگ وي د چا د تکلیفو څخه د امسایت نه وي خلاص هغه نبی علیہ السلام وايي کامل مؤمن نه دی قدمونو اوس دغه حدیث را واخلي تاسو هم زغفله هر مسلمان د خپل ژوند او خپل مخ ته کشیږ دي چې د ما څخه امسایت ما د تکلیفو څخه خلاص دي کنه دي ما امسایت ته تکلیف رسولې دي کنه دي کچېری داسې دي چې موږ د لاس امسایت ته تکلیفونه رسیږي نو قدرمنو دا نبی علیہ السلام زما واستاپ بارک ویلي قبل مسلمان و امسایت ته تکلیف ورکوي نبی علیہ السلام د هغه په بارک ویلي چې دا پر مسلمان نه دي لہذا موږ تاسو باید په خپل ژوند کې سوچ وکړو کچېری زما په کور کې مختلفه کمرې د زنانو ده نو ما سوچ کړی دی چې دا څنګه والا زنان چې کومه کمره ده په دې کې دا د خوب چیم دی باید زه په زور غږ ونه لرم چې ټکونه ټکوم بل داسې کار ونه کوم چې هغه د خوب خرابېږي یا یو ورځ په دا څنګه کمره کې مریض پروت دی یا بل زنانه د نارینه دی هغه مریض دی ما یو وخت پر داخلو بچانو په خپل لونو پر خوندو پر یو چا مشق کړی دی چې څو کسي دغه مسلمان چې د بیمار ده یا دا مسلمان مریض دی په تکلیف دی یا د خوب وخت شپه ده ٹھیک سو نو موږ دا سوچ کړی کمی نه دی کړی نو قدرمنو دا موږ ولې نه دی کړی نبی علیہ السلام د حدیثونو خو دې موږ د پاره پر دې موږ عمل وکړو موږ جنت لولاړ شو د جهنم څخه بچاو شو نو نبی علیہ السلام فرمایلی دي قدرمنو چې د چا امسایه د تکلیفو سره نو خلاص هغه مسلمان دی لیکن پر مسلمان نه دی او دا سړي څخه په پښتنه کېږي تا ولي و امسایه ته تکلیف ورکوي تا ولي و امسایه ته دا تکلیف رسوي په دې خبر هم یې تکلیف رسوم هغه امسایه که ته دغه تکلیف رسولي وای ته نه برداشت لیکن ستا امسایه د امسایه توب د وجې یا د رشتې د وجې یا د خاطرو د وجې یا د مسلمانی د وجې په دې وجه باندې ژغ نه درته کوي تا ولي په دې خبره سر نه خلاصوي نو قدرمنو بیا د قیامت په ورځ هلته معافي نه چلیږي چې خدای ته ما معاف کړه ولي معافي په دې دنیا کې ده لہذا په دې دنیا کې کچېری ساسو د لاس څخه یو مسلمان خور ته ورور ته هر مسلمان ته امسایه ته هغه ته تکلیف رسیدلی وي که هغه تکلیف هغه امسایه ته معلوم وي آل ور وکړه ورته پر دې باندې ما ته معافي وکړه ما د خدای څخه توبه وایسته او خدای ته مې توبه کښلې ده او ته پر دې ما معافه دا یو خبره او کچېری هغه امسایه دلته نه وي یا خبره ډیره زړه وي نو بیا به ته خدای ته مخکې خدای ته به وایي چې یا الله زما تر لاس ډېر تکلیفونه وتلي دي زه ډېر کمزور یم یا الله غلطي راسه شوې ده یا الله ته ما معاف کړه زما رب هم ته زما خالق هم ته زما مالک هم ته زما په هر عمل باندې ته خبر یا الله دا ټولې ګناه را معاف کړه نو الله پاک دومره مهربان دی قدرمنو دا رنګه چې دا درې واره ما خبرې وکړې دا خبرې چې یو څوک خپل مور ته وایي چې ما معاف کړه مور یې معافوي حالانکه هغه مور چې چا پیدا کړې ده هغه رب بیا څومره مهربان دی نو الله تعالی دی پر دې باندې و مشته د عمل توفیق راکړي قدرمنو دا ډېر مشکل کار دی دا امسایه خیال ساتل د دې حفاظت کول دا د خوش قسمته زنانو کار وي او دا هم درته وایم چې کومې زنانې د امسایه خیال ساتي د تکلیف یې ساتي چپه خبره نه پس کوي غیبت یې نه کوي شیطانت نه کوي حسد نه ورسره کوي هغه زنانه په خپل ژوند کې څومره خوشحالي لري هغه خوشحالي د هغه زنانو په قسمت نه رسوي چې څوک غیبت کوي چې څوک امسایه ته تکلیف ورکوي قدرمنو یو بل حدیث را پیاد شو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو ګرځوي وای صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه پوښتنه کیږي یا رسول الله یو زنانه د ډېر نیکه ده صالح ده عابده ده صالحه ده صائمه ده صادقه ده صائمه ده روزه نسی المنزونه کوي نفلونه کوي صادقه ده صدقات ور کوي خیرات کوي لیکن همسایگانو ته تکلیف رسوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل په جواب کې قدرمنو دا خبره واوري دا خبره زموږ تاسو د پاره ده دا د دې امت د پاره ده دا خبره د دې امت د زنانو د نارینهو د پاره ده نبی علیہ السلام ویل هغه زنانه چې ډېر منځونه کوي ډېر روزي نسی ډېر صدقات خیراتونه کوي نفلونه کوي دا زنانه چې امسایه ته تکلیف هم ور کوي هي فی النار نبی علیہ السلام دا په جهنم کې خبر خلاص اسوله قدرمنو وس خبره بالکل واضح ولا پدې کې وس داسې خبر نشته چې تاسو وات موږ نه یو په نه پدې کې د لفظ ته چې په هغه دي څوک نسی په هر انسان په دې خبرو باندې ډېر شپ خبره پويږي بیا د نن سبا خو داسې انسان نشته چې هغه په خبر نه پويږي هر انسان په هر خبره باندې بیخي شپ پويږي بیا د نبی علیہ السلام څخه پوښتنه وشو په دغه حدیث کې دویمه حصہ ده چې یا رسول الله یو زنانه ده هغه خالق خپل فرض منځ کوي خپل پرده کوي ډېر نفلونه نه کوي ډېر منځونه نه کوي ډېر خیراتونه نه کوي یا رسول الله لیکن امسایگانو ته تکلیف نه ور کوي نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې ول دا زنانه په جنت کې ده خبر خلاص ده قدرمنو موږ تاسو په هر خبره په هر نصیحت باندې خبر هم یو په هم یو را معلوم هم دي اوس کمی ده صرف د یوې خبرې کمی ده زما قدرمنو هغه کمی ده دیغه ده چې موږ پر دې باندې عمل شروع کو په ځوان کې می خوشحالي راسي
پزون کې می چین راشي زموږ پزون کې راحت او اطمینان راشي قدرمنو مشتاسو ته هر خبر معلومه ده لیکن بیا هم پریشان یو مسائل دي ستړیاوي دي پریشانیاں دي سر مې پېښین خلاصيږي چې په کور کې هر څه ست لیکن بیا هم زه پر سکون نه يم دغه د بې سکونی وجه د پریشانی وجه د بېچینی وجه چې دا یو چا مشتنه دراوستلې دا مش په خپل لاسو ځان تر راوستلې ده هغه دا په دین خبر یو عمل نکوي پرده را معلومه ده پر هغه باندې عمل نکوو د ذبی نقصانات را معلوم دي پر هغه عمل نکوو حلال او حرام را معلوم دي لیکن پر هغه باندې عمل نکوو د لمانځه قدر او قیمت را معلوم دي هغه پر وخت نکوو د مسلمان که خاوند دي که ورور دي که زوی ده که لور ده د هغه حقوق را معلوم دي پر هغه حقوق باندې عمل نکوو نو قدرمنو دغه انسان خو د خدای څخه بغاوت کړی دی دا انسان خو د خدای د قانون څخه په خپل عمل باندې انکار کړی دی نو تاسو خپل سوچ وکړئ که یو سړی جرم وکي غلا وکي جنگ وکي تانه والا پس راځي نشي ولی وای تاسو مش قانون مات کړی دی امن دي خراب کړی دی خلک دي ټکولې دي خلکو ته دي تکلیف رسولې دي هغه تانه والا بیاي په تانه کې اچي نو قدرمنو د انسانان چې کم نن د مزکی پر سر دي د انسانانو د خدای قانون مات کړی دی بیا هم الله پاک ګوله ور کوي ډوډۍ ور کوي اولاد ور کوي خوب ور کوي برته راپورته سي خوشحالي ور کوي برته بیا د کوي خوراک کوي د هغه په خوشوالي او په تریوالي او په شوالي او په بدوالي پويږي بیا هم الله خپل نعمتونه نه جن لري کوي لیکن بیا هم پر الله ګران وي الله لږ سزا ور کوي هغه سزا دا وي چې دی بېچین وي پریشان وي بے سکون وي هر شی ور سره لیکن خوشحالي نه ور سره نن تاسو وګورئ زموږ په معاشره کې تر پخوا پیسې هم زیات شوي ګاډیان هم زیات شوي کپڑے او جوړې او لباسونه هم زیات شو هر څه زیات شو کورونه هم تر پخوا شایسته شو که فرنیچر دی که کمره ده که هر خاره واخی لیکن بیا هم الله پاک پر موږ نن باران نه کوي د باران موسم دی د هغه وجه دا د موږ عملونه دارنګ دي چې هغه اعمالو چې دی هغه الله د موږ څخه ناراضه کړی دی نو چې موږ نن په اخلاص توبه وباسو زموږ تاسو د اعمالو د وجه څخه حیوانان چې کم بې زبانه دي دا بې پوښتنې دي خدای د دې څه پوښتنه نه کوي لیکن زموږ د وجه پر دې هم باران درېدلی دی دغه رنګه په مځکه کې چې کم حیوانات دي خصمانان دي دا ګرد زموږ د ګناهو د وجه نن د باران څخه محروم دي نو قدرمنو موږ تاسو ته خبرې ګرد معلومې دي ګرد خبرې را معلومې دي که کمی ده هغه صرف د دې چې نن مشتاسو په دې بیان کې د خدای سره عهد او قول وکړو چې الله د نن بعد ز خپل ژوند د نبی علی السلام پر طریقو باندې او ستا پر ویناو باندې تیروم نو بیا به ان شاء الله مشتاسو ژوند د خوشحالي څخه ډک شي د عزت او د سکون څخه ډک شي نو نبی علی السلام حدیث تاسو واورئ چې د نبی علی السلام څخه پښتنه وسوله یو زنانه ده هغه ډېر منځونه او نفلونه کوي روزي او تراویح کوي ختمونه او قرانونه وایي خیراتونه او صدقات ور کوي لیکن امسایگان جنې په تکلیف دي نو نبی علی السلام ویله ولدا په جهنم کې ده او هغه بل چې ده هغه دومره ډیر ثواب او خیرات نه کوي لیکن هغه مسلمان امسایت ته تکلیف نه ور کوي نبی علی السلام ولدا په جنت کې ده د دې سم معلوم چې څه قدر مونږ کوي او زنانه ډیر عبادت گزاره ده ډیر منځ گزاره تهجد گزاره نفل گزاره او روزدار ده لیکن د دې څخه همسایه د دې څخه خپل کور کې بل زنانه چې کوم ملګری ده کې خور ده کې ورندار ده کې نجور ده کې خواشه ده کوي بل مسلمان دی چې هغه د دې څخه په تکلیف وي دا منځونه دا روزه دا تراویح دا ودی ته ګټه نه کوي دا هغه وجه چې شته کچېری ګټه کولای نو هغه چې نبی علیه السلام دا زنانه په جهنم کې وي هغه ته خپل منځو ګټه کړي وي هغه ته خپل ختمو او تلاوتو ګټه کړي وي هغه ته خپل روزو او نفلو ګټه کړي وي هغه ته خپل خیراتو او صدقو ګټه کړي وي قدرمنو دا یو شی هغه ته ګټه ونه کړه نو معلومه سواله چې ته خالی فرض پوره کړه فرض مطلب دا خپل بدن چې دی دا په پرده کې پټ کړه پنځه وخت خپل منځ کوه خپل تلاوت کوه بس ته نور ډیر بزرګي د تاسو الله نه غواړي اول د الله بندگانو ته تکلیف مرسه چې تکله د الله بندگانو ته تکلیف نه رسای نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې وای کله یو انسان د خپل تکلیف څخه بل مسلمان بچاوي یعنی تکلیف نه ورسي پر دې باندې د ثواب او خیر ملاوي شي او نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو حدیث کې فرمایي چې وای کله د معراج په شپه باندې و ماته الله پاک د معراج په شپه جنتونه هم راشکاره کړل او جهنم هم راشکاره کړل په جنتو کې اکثریت چولو هغه د غریبانو دو د مسکینانو غولو او په جهنم کې اکثریت د چاو زما خوندو زما مندو دا خبره واوري دا خبره زما استاد لپاره د ار زنانې د ار نارینه لپاره چې په دې امت کې دي دغه لپاره نبی علی السلام کړی دا کته دا خبره پر ځان نه راولې پر ځان نه برابرې قدرمنو داته د ځان نقصان کوي کیسه پر ځان نه راولم کې بل مسلمان پر ځان دا خبره نه راولي دا هغه د ځان نقصان دی د حدیث یو ذره نقصان نه دی
ولی دا حدیث ډېر مخته تیر سو او عمل نه کی پروا حدیث وسم هغه رنګ حدیث دی الحمدلله مستاسو پیات کړی دی مستاسو د کړی دی نو حدیث هغه رنګ دی لیکن چې چا عمل نه کی پروا هغه نقصان جوړي د دنیا هم نقصان سو د آخرت هم نقصان سو د همیشه د پاره د پریشانی او د ستړیا د ژوند سره مخامخ سو د داسې ژوند سره مخامخ سو چې په هغه کې وسکون او خوشحالي ګرځي نوم نشته د آرام نوم نشته د راحت نوم نشته دا رنګ ژوند په قسمت سي چې نبی علی السلام فرمایلی دی وای د قیامت په ورځ چې تر ګردو هغه کمزوري جهنمی وي چې تر ګردو سزا کم وي الله پاک به د پښو تر تلو لاندې به د جهنم سکروټه کښیږي او دغه سکروټې د وجې به د په سر کې به دماغ رایشي قدرمنو تاسو چې سالن پخوي کله چې تاسو کوکر یا بخار پر دیګ باندې پر اور باندې شي په هغه کې چې کله اوبه رایشي پخیږي یا یو سالن هغه یو پر بل داسې اوړي هغه سالن نو دې ته ویل کېږي رایشیدل دغه رایشیدل چې کوم مثال دی د قیامت په ورځ به تر ګردو د کمزوري جهنمی چې تر دې په اخوا بیا کومه سزا د جهنميانو غنسته هغه به داوي چې الله به د پښو تر تلو به لاندې یو سکروټه د جهنم غکشیږي دغه سکروټې د وجه به د په دماغ کې د په کوپړې کې به دماغ رایش قدرمن دا تر ګردو کمزوري سزا او تر ګردو کمزوري جزا ده نو قدرمنو کوم تاسو حدیث پریږدو په حدیث هیڅ نه کیږي والله نه کیږي دا څوار لسنیم ساو کال کیږي چې چا پریښول په حدیث هیڅ نه سو د هغه تاوان وسو چې چا عمل ور باندې وکي حدیث وسم کامیاب دي او هغه انسانان هم کامیاب شول نو قدرمنو ولي مشتاسو عمل نه پرکو چې موږ هم کامیاب شو او دغه حدیث نور هم زموږ پسوند کې راشي قدرمنو نبی علیہ السلام فرمایي وای د معراج په شپه چې کله ماته الله تبارک وتعالى جنتونه رشکاره کړل په هغه کې اکثریت د غریبانو غو او چې کله ماته جهنم رشکاره کړي زما امته واوري په هغه کې اکثریت د زنانو ولو دا ځکه ته به څوک ګوري چې نبی علیہ السلام چاته دا خبره کوله نبی علیہ السلام ته ویل یا رسول الله د دې وجه چې شول چې په جهنم کې اکثریت د زنانو ولو قدرمنو دا نصیحت واوري دا خبره واوري ولی مستاسو خو الحمدلله هغه انسانان یو چې موږ غواړو د جهنم څخه بچاو شو موږ دا غواړو چې جنت والا جوړ شو موږ دا غواړو چې د الله خبره ومنو موږ دا غواړو چې د نبی علیہ السلام رنګ ژوند وکړو نو دا خبره د هغه انسانانو د پاره ده چې څوک کامیابی غواړي نبی علیہ السلام ورته ویل ول دا زنانو وجه دا ولا چې دوی وس په جهنم کې اکثریت دی په دې کې دوی کمزوریان دي اوله کمزوري دا ولا دوی د خاون ناشکری او نافرمانی کوي بیا په حدیث شریف کې دا راځي وای که خاون 10 کال 50 کال د خپل شې سره شو کې پر سره کې نه د دې چې کم حق دي کم ضرورت دي دا خاون چې خپل سرنګ خوري سرنګ کپڑے په غاړه کوي تر هغه شک کپڑے د کور والا لراوړي لور لراوړي لیکن که یو ورځ یو کمی رااله خامخا کمی راځي پر چې دی هغه یو خدای دی لیکن چې ورځ کمی رااله دغه زنانه کښینی نو بیا وایي چې وای په ګرد ژوند ما دلته خوشحالي نه دلیدل نو دا زنانه چې دا خبره کوي دا خبره نه کوي دا ځان جهنم ته سیده کوي دا ځان جهنمی کوي چې دا خبره کوي چې کله 50 کال اویا کال خاوند ستا خدمت کوي که سهارو که ماښامو که یخو که ګرمي والا که بادو که بارانو که دوړي وي که واوره والا قدرمنو دا خاوند بدغاستي دغه کور والا او د بچانو د پاره به ګولا غټله راوړل وي لیکن که ورځ کمی رااله یا به خاوند ناجوړه یا به ویرسوي یا به پیسې نه ورسره لیکن دا زنانه بیا دا یو خبره راواخي د لکړی په څوک کیر وزړی بیا وټول جهان ته ښکارا کی اے خلکو که په دنیا کې یو ناکام خاوند وو هغه ما خاوند دی که په دنیا کې یو ناکام ژوند وو هغه ما ژوند دی نو دغه زنانه نبی علیہ السلام فرمایي وای دا ناشکری نه کوي دا جهنم ته روانه ده دا د جهنم د پاره ټیکټ کاټي دا د جهنم د پاره لار سموي نو قدرمنو کچيري په دې خبره مش خبر سوي او بیا پر دې عمل نه کوو نو قدرمنو دا حدیث مش د پاره دی دا حدیث و مش ته نصيحت کوي لہذا د جهنم د لارې څخه ځان وساتئ ځان د جنت پر لار برابر کړئ د خاون ناشکری په ژوند کې مکوه خاون خدا رنګ کوي چې خپل کمزوري کپڑے په غاړه کوي لیکن د کوشش دای چې کور والا ته بچانو ته نوی کپڑے راوړي خاون دا کوشش کوي چې زه نه خورم لیکن اول دې دی وخوري ولی هغه په دې باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې وای د قیامت پر ورځ د تاسو څخه تاسو پښتنه هم کیږي تاسو د کور والاو د بچانو پښتنه هم کیږي نو هغه خاوند لکه څنګه چې ستاسو د دنیا په باره کې فکرمند دی د غرنګ ستاسو د آخرت فکر هم ور سره دی هغه تاسو وایي پرده وکا مطلب دا دی چې د قیامت پر ورځ مرز او اولاد او بچان ګرد په جنت کې او ته د وریا د مرز څخه جلای د خپل عمل په وجه جهنم لرځي خاوند وایي التمی می کړه نه خوښه ته د مرز سره په جنت کې نو هغه خبر به ته پر ځان بد نه وړي د الله او د الله د رسول خبره ده دا د خاوند محبت او وفا ده چې تاسو کوي که زنانه تاسو خاوند تاسو وایي د پلانکی کرمزه په شریعت کې تاسو اجازه نشته چې
لاړ شي که خاوند تا ته وایي پلانکی شی پوخ که پلانکی مه پخوه پلانکی وخوره پلانکی مه کوه نو دا پر تا باندې فرض او لازمي دی چې ته به د خاوند خبره منې تر هغو پورې به ته د خاوند اطاعت کوې تر څو پورې چې په هغه خبره کې د الله نافرماني نه وي. نو قدرمنو اوله خبر داس ولا چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې دغه زنانو اکثریت په جهنم کې په دې وجه چې دوی د خاوند ناشکری او نافرمانی کوي اوله وجه او دویم دوی چې دی بد او شراوي او شکنځاوي ډېرې کوي. دا د زنانو دغه عادت چې دی دا خالی عادت نه دی دا ما تاسو ته دا د جهنم یو ټیکټ دی چې کله څوک بددعاوي کوي و اولاد ته و خپل ته و بل ته دا په پوسټ دا د جهنمي زنانې یو بد عمل دی. نو کچيري دا رنګ یو څوک کوي که هر څوک هغه دی باید د دې څخه ځان وساتي هغه دی باید د جنت والا صفات خپل کی هغه دی باید د جنت والا لار خپل کی هغه دی ځان د جهنم د لارې څخه وساتي زر تر زر دی د هغه لارې څخه چپسي د جنت والا په سب کې دی ودرېږي هغه جنتی اعمال دي شروع کی. نو زما قدرمنو الله تعالی دې پر دې خبرو د عمل توفیق راکړي. زما قدرمنو الله تعالی دې زموږ معاشره په اسلام کې شایسته کې الله تعالی دې د اسلام پر رڼا کې راولي الله تعالی دې د اسلام ته چوکاټ نه باسي. قدرمنو کوم تاسو دا ځوان هر رنګ تیرو دا تیریږي لیکن یو ورځ د حساب غستا یو ورځ د پښتنې غستا او د هر انسان څخه چې پښتنه کیږي اکړ به دا هغه سره بل څوک نه ور سره چې هغه بل څوک به د سره سوال جواب ورته کوي و الله تعالی نه هر انسان به الله ته اکړ ولاړی سوال جواب وکیږي. نو قدرمنو یو سوال جواب ورستا د هغه ورځې د پاره تیاری تر ګردو به تر دا چې موږ په دنیا کې د خدای او د خدای د رسول خبره ومنو پر هغه باندې ځون تیر کو او موږ کم امسایگان وي د هغه د تکلیف څخه چې هغه ته تکلیف رسو د دې ځان وساتو د خپل زبه سنبال کو او کور ته چې کوم زموږ ملګری دي یا خور ده یا ورور ده یا مور ده یا ورندار ده یا اندرور ده یا نور یور ده په دې کې نور څه نومان دي د هغه ته باید موږ څه تکلیف نه ورسیږي. قدرمنو ما او تا که غټ خیرات صدقه وکړو لیکن یو مسلمان ته ما او تاسو تکلیف رسیږي دا ما او تاسو صدقه ما او تاسو په لوی ګټ هم نه کوي ولې د قیامت ورځ د صدقه ثواب کوم دي چاته چې تکلیف رسول دي هغه به رسواخي نو فائدہ خو نه سواله تاوان هم د پیسو غوسو بل مسلمان ته هم تکلیف ورسوي. صدقه چې دي هغه ورسوه وکړه اول د خپل تکلیفو څخه بل مسلمان بچاو کړه. الله تبارک وتعالى پر دې خبرو ماته د عمل توفیق راکړي. الله تعالی دې پر دې خبرو باندې تاسو ته عمل توفیق درکړي. الله تعالی دې زموږ تاسو ژوند د اسلام پر وړاندې باندې شایسته کړي. په اخر کې کوښښ دعا کوو الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعین.